نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي مسعود الغفاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وأحل رمضان فقال لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو تفصیلی روایت ته چې پدې کې د دې امت لپاره د دیار لستو انعامات ذکر دی. رسول الله مبارک فرمایل د رمضان مبارک میاشت راغلی و حضرت ابو مسعود غفاری رضی الله تعالی عنہ فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذات یوم ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو ورځ واوریدل و احل رمضان او د رمضان میاشت لیدې شو و رمضان مبارک راغلی او فقال رسول الله مبارک فرمایل د اولنی انعام تذکرہ کیږي لو یعلم العباد کچرته بندگانو ته علم ما رمضان چې رمضان څه شی دی یعنی د دې فضایل برکات او رحمتونه د دې سری لتمنت امتی ان تكون السنه كلها رمضان. نو زما امت رسول الله مبارک فرمایل زما امت پر تمنا کړي وي چې دا ټول کال رمضان وي یعنی په ثابت کال کې یو میاشت نه وي بلکې مکمل 12 میاشتې دا رمضان وي. کچرته امت تر دې د انعامات او د الله د رحمت او د مغفرت د دې اندازه لګېدلې وي نو بیا به ټول عمر یعنی ټول کال به دیو دا تمنا کوله چې را ټول کال رمضان وي صرف یو میاشت پکې نه وي. بیا دویم نمبر فقال رجل من خزاعه یو سړی د بنو خزاعه نه وی دویم نمبر انعام یا نبی الله اے د الله نبی حدثنا مونږ ته بیان وکړه د دې رمضان یعنی د دې راته فضایل بیان کا چې پدې کې کمی خوبیان دي او کم انعامات دي. نو دویم نمبر انعام ذکر کیږي فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان الجنه لتزين لرمضان من رأس الحول الى الحول. رمضان د پاره جنت مزین کیږي د کال د اول نواله تر کال د اخیره پورې دا جنت مزین کیږي خیسته کیږي. او بیا دریم نمبر انعام فاذا كان اول يوم من رمضان کله چې د رمضان مبارک اولنې ورشي حبت ريح من تحت العرش نبی علیہ السلام فرمایل چې د عرش تلاندې نه یو هوا وچلیږي فصفقت ورق اشجار الجنه او د هغه هوا سره د جنت د ونو پاڼې چې دی نو دا وغږیږي یعنی دا پاڼې د یو بل سره ټکراو شي او د هغې نه یو اواز پیدا شي. نو څلورم نمبر انعام بیا فتنظر الحور العین د جنت چې کومې حورې دي یعنی د دې جنتیانو بیبیانې دي نو هغه دا منظر ویني فیقولن دی وی دا جنت دا حورې یا ربنا ای زمونږ ربه اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر ازواجا خدای د خپلو بندګانو نه مونږ له په دې میاشت کې راسې خاوندان مقرر کا تقر اعیننا بهم چې زمونږ سترګې په هغو باندې یخیږي وتقر اعینهم بنا او د هغو سترګې په مونږ باندې یخیږي. نو قال نبی علیہ السلام فرمایل پنځم نمبر انعام فما من عبد يصوم يوما من رمضان نو کم یو بنده چې د دې رمضان یو ورځ روزه نسی یو ورځ روزه الا زوج زوجه من الحور العين مگر د هغه نکاح دا د جنت د حوري سره کېدې شي فی خیمه پراس خیمه کې من دره چې هغه د درې او د ملغلرو نه جوړي کما نعت الله عز وجل
لکه څنګه چې د هغې صفت الله قرآن کې کړی دی سورې رحمان کې چې حور مقصورات فی الخیام داسې حورې به چې دا په خیمو کې به پټي او بیا شپږم نمبر انعام طرف ته اشاره ده د حورو مزید تفصیل بیانې رسول الله مبارک چې دی یو ورځ روژه باندې د دې امتي او د روژهدار د دغه یوې حورې سره نکاح وکړی شي دا د ملغلرو په خیمه کې نو مزید وضاحت ته شپږم نمبر انعام علی کل امرأة منهن 70 حله پدې کې په هر یو ښځه باندې یعنی په هر یو حوره باندې به اویا جوړي او لیس منها حله علی لون الاخرى چې یوه جوړه به دا د بلې جوړې په رنګ باندې نه یعنی د هرې جوړې رنګ به دا بیل بیلي او بیا وم نمبر انعام وتوطا 70 لونا من الطيب دغه حورو کې به هر یوې ته او یا رنګه خوشبویانې ورکړی شي او لیس منه لون علی ریح آخر یو رنګ خوشبویي به دا د بلې خوشبویي د هغې په بوی باندې نه بلکې د هر یو خوشبویي به جدا جدا وي مختلف وي دا د هغې حورو له چې کم خوشبویي ورکړی شي د هر یو رنګ د هغې به جدا جدا خوشبویي یو به د بلې په شانتي نه او لكل امرأة منهن 70 ألف وصيفة لحاجتها او بیا هر یو بیبي هر یو حوره چې ده دې لره به 70,000 خادمانې د دې د ضرورت د پاره چې کوم دی نو ورکړی شي و 70 ألف وصيف او 70,000 خادمان به ورکړی شي دا هغه حورې دي چې نورو روایتو کې د دې مختلف صفات راغلي دي چې د دې رنګ او جسم بسې اصفا من المرآت دا به د شیشې نه زیاته صفا او که چېرته کې دا په دغه سمندر کې توکي نو روایتو کې داسې راځي چې لعذبت من عذوبة فمها د هغې د خولې دغه خوږوالي د وجې نه دغه توکلو د وجې نه به سمندر چې دی نو دا خوږ شي او روایتو کې راځي که چېرته دغه حورې دا خپله دوپټه راسې وخوځوي نو د مشرق او د مغرب په پورې دا به خوشبویانې خورې شي قرآن کې ورته الله فرمایلي ازواج مطهرة پاکې بیبیانې یعنی جسمانی هم پاکی او اخلاقی به هم پاکی د خاوندانو تابعداري وي دغه شان قرآن کې ورته قاصرات و طرف ویلی شوي دي یعنی داسې باحیا چې د دیو نظرونه به ښکتی نو د الله رسول فرمایي چې دیو له به 70,000 خادمانې ورکړی شي او 70,000 خادمان به ورکړی شي مع کل وصیف صحفة من ذهب بیا د هر یو خادم سره به یوه کاسه یوه پیاله یو لوښې د سرو زروي فیها لون طعام په هغې کې به یو رنګ خوراکي او یجد لآخر لقمة منها لذة لم یجده لأوله چې هغه یو رنګ خوراک چې دی د هغې تر اخرې لقمې پورې به دی بیل بیل خوند محسوسوي چې دا د هرې لقمې خوند دا به د اولنۍ لقمې په شانتي نه د هر یو خوند به بیل بیلي او ولکل امرأة منهن 70 سریرا من یاقوتة حمراء او د هر یوې حورې له به او یا تختونه ورکړی شي یعنې د دې د اکرام او د عزت دپاره او یا پالنګونه من یاقوتة حمراء د سرو یاقوتونه به جوړي علی کل سریر 70 فراشا او په هر یو سریر باندې په هر یو تخت باندې به او یا دا بسترې خوري بطائنها من استبرق چې د هغې استر به د ډبلو ریخمونه جوړي او فوق کل فراش 70 اریکه او په هر یو فراش باندې په هر بستره باندې به 70 اریکتن او یا تکیاګانې لګېدلي ویوطع زوجها مثل ذلك دغه شاته انعامات دا خو د جنت درې حورې شو درې خاوند له به هم درې په مثل باندې انعامات ورکړی شي علی سریر من یاقوتة احمر
په یو داسې سریر او تخ باندې چې دا به د سرو یاقوتونه جوړي موشحا بالدر چې دا به مزیني د ملغلرو نه علیه سواران من ذهب په دې باندې به دوه بنګړي دا د سوني دا ټول دیارلس نعمتونه چې ذکر شل انعامات د دې جنتیانو دپاره مختلف په دې روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام اخر کې وفرمیل چې هذا بكل یوم صامه من رمضان دا څومره انعامات چې ذکر شل دا د هرې ورځې په روژې نیولو سره دی سوا ما عمله من الحسنات دا علاوه د هغې ندی چې دی په دې رمضان کې نور داسې اعمال وکړي او نورې نیکۍ وکړي په هغې دله جدا انعامات میلاویږي یو سړی تلاوت وکړي ذکر اذکار وکړي نوافل وکړي تراویح وکړي دغه شانتې پېشمني ترې پاسي روجمات یې په دې ټولو باندې ته مختلف انعامات میلاویږي دعا کوي دا صرف د یوې ورځې روجې په نیولو سره دا مذکوره انعامات د انسان ته چې کم دی نو دا میلاو شي الله تعالی دې د دې مذکوره انعاماتو منګه ټول مستحق وګرځي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین